حامدا مسليا بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. الله رب العزت فرمایي چې دا د الله حدود دي. څوک چې کوم دی د الله او د رسول به اطاعت وکړي، الله رب العزت هغې ته به جنت کې به داخلوي چې د هغې لاندې چې کوم دی هغه باغونه چې د هغې لاندې به نهرونه به وي، همیش به وي په دې کې. دغه ډېر لوی کامیابي ده. په دې نه پس چې کوم آیت دی سورې نساء کې هغه بیا فرمایي چې ومن یعص الله ورسوله، چا چې کوم دی د الله او د رسول چې کوم دی نافرماني وکړو د حدودو، ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. او چا چې کوم دی د الله او د رسول نافرماني وکړو او حد نه تجاوز یې وکړو، نو الله د هغې چې کوم هغې له الله جهنم کې به داخلوي او همیش به وي خالدا فيها، او دردناک عذاب به وي. اوس حدود چې کوم دی د دې رکوع په ابتدا کې الله چې کوم دی بیانوي سورې نساء کې د رکوع په ابتدا کې حدود بیانوي، او د رکوع په آخر کې چې کوم دی د حدودو باندې عمل کول چې کوم دی د جنت بشارت ده، او د حدودو نه چې کوم دی تجاوز کول. حدود څه بیان کړي دي؟ ویوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. الله رب العزت تاسو ته نصیحت کوي، وصیحت کوي د دې خبرې ستاسو د اولاد باره کې چې یو نارینه چې کوم دی د دوه بیبیانو چې کوم دی مقدار د هغې حصه ده، حق ده. نو زما عزتمندو الله څنګه حکیم ذات ده، اهمیت د بیبیانو ښودلو دپاره الله رب العزت چې کوم دی د نارینه حق هم چې کوم دی مقدار چې کوم دی دوه بیبیانو یې وښولو، چې هرګز چېرته دا نه وي چې زمانه جاهلیت په شان چې کوم دی 21وي صدي کې د 21م په صدۍ کې چې ټکنالوژي دور ده، هماغه د زمانه جاهلیت والا کار دی خلک د شروع نه کړي چې اول چې کوم دی مخکې خو خویندو له ورکولو زړه دماغ نه مني، او بیا چې ورکوي نو څه کوي؟ بیا ورکولو کې هغه بیکار ځمکې چې کم د نه کم د زراعت دپاره قابل نه دي یا د خرڅولو قابل نه دي، او بیا چې هغې ته سره زر ولګي نو بیا چې کوم دی تبدیلیانې شروع کړي. نو د باید دا د الله حدود دي، الله حدود دي، او د دې کې چې کوم دی په رکوع کې ټولو حصې ښودلې دي، او د دې نه تجاوز کوونکي حد نه تجاوز کوونکي یعنی په دې باندې عمل نه کوونکي وي، د الله او د رسول نافرماني کوونکي وي. نو چېرته الله رب العزت فرمایي قتل باره کې من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدین فیها، هغه دی کوم خالدین فیها همیش به وي جهنم کې. او د دې حدودو نه خلاف چلېدونکي کس یعنی د الله چې کوم دی طرف نه کوم تقسیم ده چې بھئی یو نارینه له د دوه بیبیانو برابر، نو معلومیږي چې نه بیبیانو یعنی د لوریانو خویندو هم حق به ادا کوي، که دې نه ادا کوي نو په دې ځای کې الله فرمایي یدخله نارا خالدا فیها، قتل هم چې کوم دی د هغې باره کې خالدینه همیش به وي جهنم کې. او بیا د خپل لوریانو خویندو ته د بیبیانو ته د هغې ته حق نه ورکولو کې چې کوم دی هغه دی کې الله چې کوم دی سزا په طور باندې همیشوالی د جهنم ښی لګیا دی. نو د عزتمندو نن چې کوم دی په عباداتو باندې مونږ ټول نیکان یو، ټول نیکان یو، هر چا په لاس کې تسبیح دی د دنیا حاصلولو یا د قبر حشر د آخرت په یره کې، یا چې کوم دی د 50 نه پس چې کوم دی آسې هغه نفس چې کوم دی کمزور شي نو بیا جماعت طرف ته رخ پیدا شي. خو افسوس چې په دې عمر کې د 50 د شپېتو عمر کې ټولو نه لوی ګناه عظیم چې کوم دی د الله د حدود نه تجاوز چې کوم دی کول، هغه عام خاص چې لیبل لګېدلی د نیک سړي، لیبل لګېدلی دی چې نیک سړي، خو افسوس چې هغه د بدعملي چې کوم دی د نهایت دونه خطا کوي چې هغه مجرمین چې هغه ظالمان دي، قاتلین دي، هغه د قاتلینو په شان چې کوم دی د هغې سزا هم الله طرف نه هغه منتخب کېږي. په څه باندې چې کوم خلک چې کوم دی د الله حدود نه چې کوم دی انکاري دي یا چې کوم دی عملا چې کوم دی د هغې نه منکر دي. الله مونږ تاسو په دې خبره باندې پوهه نصیب کړي چې اول خپل اولاد له نور څنګه تربیتونه ورکوو، نو د دې خبرې تربیت ورکوو چې بھئی لږ وي که ډېر وي، الله طرف نه چې کوم دی سړو دپاره هم خپل حصه ده او بیبیانو دپاره هم حصه ده. الله وینا کړی دی چې بھئی مما کله او کثره، زیات وي که لږ وي قابل تقسیم ده، هغه چې کوم دی د هر چا پکې حصه ده او حق ده او همدغه فرض ده. الله مونږ تاسو په دې خبره پوهه نصیب کړي، عمل کولو توفیق راکړي. امین. الحمدلله.